أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال دا په اعتبار د ترتیبی مصحفی سره پس د سورة اعراف نه نازل شوی دی اور په ترتیبی نزولی سره پس د سورة البقره نه 88 نمبر باندې دی. یو د دې تعلق د مخکې سورتونو سره هغه ته ویل شي ربطي اسمي. په سورۃ الفاتحه کې موږ د الله رب العزت په دربار کې دا دعا وکړې وا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے الله موږ خاص تا بندگی کوو و ایاک نستعین خاص ځکانا به موږ مدد غواړو. د په سورۃ البقره کې موږ وی لا نعبد البقر كما يعبد اليهود. من د غوا عبادت نکو لکه څرنګه چې يهود کوي نه موږ د دینه مدد غواړو. سورۃ آل عمران کې موږ وی ولا نعبد آل عمران كما يعبد النصارى. موږ د آل عمران عبادت نکو لکه څرنګه چې نصارا کوي. زکا په سورۃ النساء کې ویل ان عبادت غیر الله ظلم دی. زکا عبادت د غیر الله ظلم دے. ولا نظلم قط حتى على النساء. من په زنانو باندې ظلم نکو نو په الله با سرنګي ظلم کوم. نو دې په سورۃ انعام کې الله فرمایلی چې کله تاسو عبادت یوازې د الله کوئ نو الله به تاسو باندې مختلف نعمتونه راولي. وينزل عليكم مائدة من السماء. مائده کې وی چې الله با د اسمان نه پتا سو نعمتونه راولي خو بشرط الله تجعلوا في الانعام نصيبا لغير الله. شرط دا چې زناورو کې نظر و نیاز بل الله په نوم باندې ورکوي. چې کله تاسو عقیده سم شو نو وينقذكم من الاعراف. الله به تاسو د اعراف نه بچي ويدخلكم الجنه. جنت ته تاسو داخل کی. دا نو په دنیا کې بدل نعمتونه راکړي. ويعطيكم الانفال. الله به تاسو له دنیوي نعمتونه راکړي. نو بس د انفال ذکر دې زکه د سورته پس د سورته اعراف دا ذکر کو. زم دې معنی تور باندې دې سورته تعلق سبق کی سورتونو سره دا ده چې دې پوره مسأله د توحید بالکل واضح شو پاکلی او نقلی دلایل سره چې وس هم څوک نمنین او داغه علاج تور ده. نو په دې صورت کې قتال فی سبیل الله ذکر کړي دعوت ذکر کړي لیکن دعوت پسیف سرا پتوری سرا ځکه دا صورت پس د صورت اعراف دراوړو. مقصد د دې صورت په دې صورت کې دو مضمونونه ذکر کړي دو مسلې ذکر کړي. یو مسله ذکر کړي القتال فی سبیل الله. الله تعالی پلار کې قتال کول جنگ کول. دیمه مسله ذکر کړي الانفال لله چې د مال غنیمت د تقسیم اختیار دا صرف یوازې الله لره دی. او صورت دو حصے دے. اول حصہ نمبر 40 پوری اذیم حصہ 40 سواله اخره پوری. په دې مکمل صورت کې الله رب العزت دا دو مضامین چې ذکر کړی دي. یو مضمون چې قتال کوي د الله پلار کې د دې د پاره 14 قوانین ذکر کړی دي د پاره د میدان جهاد چې کله ته جهاد کوي نو د هغه لپاره څه قوانین دي څه شرایط دي هغه به ذهن کې ساتي. هغه نه بعد به جهاد کوي. دارنګه د مال غنیمت د تقسیم اختیار الله لره دی. د دې هم 14 علتونه وجوهات ذکر کړی دي چې دا مال غنیمت د دې تقسیم اختیار الله لره دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به تقسیمې د الله تعالی په خونی سره. د جهاد مسلې ذکر کړی دا خدای هغه د پاره قوانین ذکر کړی دي. دا نه چې صرف د جهاد غنده او د جهاد د نوم نه خلق کیږي. نه بلکې څنګه چې موږ فرض دی خدای موږ د پاره ځانه څه شرایط دي چې دا په وخت کې کوي. دارنګي داغه لپاره واجبات دي فرایض دي سنن دي مستحبات دي. دارنګي جهاد یو فرض عمل دی داغه لپاره ځانه شرایط دي ځانه غوړي.
نو د فرض د پاره د عام فرض د پاره شرایط بني او د جهاد د پاره شرایط نه بني. د دې وجې د علامه مجد الدین فیروز آبادي رحمه الله یو کتاب دی، هغه کې هغه ذکر کوي چې قالت العلماء للجهاد 4 مراتب، چې علماء ویلي چې د جهاد 4 مرتبه دي. یو دی جهاد بالنفس، د نفس سره جهاد کول. د نفس سره جهاد دا دی چې ستا زړه غواړي چې زه آرام وکم، لیکن ته آرام پرېږدې د الله تعالی عبادت کې، دم جهاد دی. لیکن جهاد په معنی د کوشش دی. اور دویم جهاد دی جهاد مع شیطان، د شیطان سره جهاد کول. د شیطان سره جهاد دا دی چې د شیطان د طرف نه وسوسه راغله، تا د هغه مقابله وکړه، شیطان ته په شهوتي شیزونه کې دننه کوي، ته هغه سره مقابله کوې، نو دا جهاد دی. او دریم قسم جهاد دی جهاد مع الكفار، چې کفارو سره جهاد کول. د کفارو سره جهاد کول لا په څو قسمه باندې دی. یو د جهاد هغه سره په توره باندې کول، که په توره باندې طاقت نه وي نو په جو باندې جهاد کول، که په جو باندې طاقت نه وي نو په زړه کې بد ګڼي. دارنګې بل جهاد مع المنافقین، د منافقینو سره جهاد کول. منافقینو سره جهاد دا دی چې هغوی باندې ته رد کوي، د هغوی چې کوم بد صفات دي هغه ذکر کوي او په لاس سره جهاد کوي. نو دا د جهاد اقسام دي، او په دې ټولو کې کامل جهاد هغه جهاد د سیف ته په تورې باندې جهاد کول دي. د دې وجې نه عبدالله ابن مبارک رحم الله فضیل ابن عیاض رحم الله ته خط لیکلی او ویلو ورته یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو. اے د حرمینو عبادت کوونکی که چرته ته مونږ ووینې ته به یقین وکړې چې ته په خپل عبادت کې لوبې کوې. ځکه من کان یکذب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذبو. ځکه تا خپل اننګي دا په اوښکو باندې لمده کړي دي، مونږ خپلې سینې په وینو باندې لمدې کړي دي. ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا ریح السنابک والغبار الاطیب. تعالی دې د حرم شریف مشک امبر مبارکي مونږ د پاره دې په میدان کرزار کې د تور هغه پړقار مبارک وي. دوی هذا کتاب الله ينطق بیننا ليس الشهید بمیت لا یکذبون. چې دا الله کتاب په دې باندې گواه دی چې شهید ابس نه دی مړ، بلکې د لوی کار د پاره شهید د دنیا نه تللی. نو د جهاد د پاره شرایط دي هغه په دې صورت کې الله تعالی ذکر کړی دي. یسألونک عن الانفال، تپوس کې دوی د تانا عن الانفال په باره د مال غنیمت کې. اصل کې جنگ بدر واقعا دا د هجرت په 2 کال باندې پیښه شوې وه، اور دا اول جنگو رسول الله تفصیل ذکر کړ. نو دې کې صحابه کرام چې کله په میدان جهاد کې نو دا یو څو جماعتونه شو. یو هغه جماعتو چې هغوی د کفارو سره مقابله کوله، او دریم هغه جماعتو چې هغوی د نبي علیه الصلاۃ والسلام په حفاظت باندې ولاړو، او دریم هغه جماعتو چې هغوی بهر ولاړو د دې لپاره چې دفاع وکړي که بهر نه څوک راځي د دې به د هغوی مقابله کوي. نو کم کسانو چې فی نفسه جهاد کول هغوی چې د مال غنیمت تقسیم مونږ لپاره دی، ځکه مونږ د دشمن سره جنګېدلي زخمونه مو خوړوي دي. او کم کسانو چې د نبي علیه السلام پیردارۍ لپاره ولاړو هغوی دا نه، مونږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام د امیر المجاهدین حفاظت کول هغې ته ولاړو، د دې د تقسیم اختیار مونږ له دی. او کم کسان چې دفاعي طور باندې رست ولاړو هغوی چې مونږ له دی، نو د دې په منځ کې سلفزي غونډه کې نزاع او جګړه راغله. الله تعالی دا آیتونه راولېږل چې د مال غنیمت د تقسیم اختیار دا یوازې الله لره دی، بل چا له نه دی. او دلته انفال ذکر کو، انفال جمع د نفل دی. نفل ویلی شي زیاتي عمل ته، اشاره دې خبرې ته چې جهاد کې مال غنیمت دا مقصود نه دی، مقصود الهی کلمت الله دی چې د الله تعالی دین بلند شي. نو لهذا په دې کې جګړې به کوئ. یسألونک عن الانفال، تپوس کې دوی د تانا عن الانفال په باره د مال غنیمت کې. دې کې به 2 الفاظ دور می، یو مال فی، مال فی دې ته ویلی شي چې بغیر د جنګ نه څوک ته مال حاصل کړي، اور دویم د غنیمت دې ته ویلی شي چې جنګ یو قومو کې بل سره او د هغوی نه مالونه حاصل کړي. قل الانفال لله والرسول، قل اے پیغمبرا الانفال مال غنیمت لله خاص الله لره، والرسول رسول د الله لره، یعنی د دې تقسیم اختیار الله لره اور د الله رسول لره.
فاتقوا الله درې اوامر ذکر کوي اشاره دې خبره تا اے مجاهد چې jihad کوي ځان کې به دا درې واړه صفات پیدا کوي دا نه چې jihad کوي او دا صفات د کړي فاتقوا الله پس ويرګي د الله نه و مجاهد چې jihad کوي نو پزړه کې بس تقوا وي واصلحوا ذات بينكم اور اصلاح کے خپل منځ کې خپل منځ کې جوړه راولئ خپل منځ کې تعلقات سم کړئ دا نو چې jihad کوي او بل سره اختلافات وي دا څه jihad دی درېم کوم نه واطيعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله د رسول د الله سمانه وا مجاهده چې jihad کوي دا نو چې توي زه خو په خپل مجاهدین د امیر د حکم څخه ضرورت نشته ځان ته امیر نه وای بلکې د امیر المجاهدین د حکم خبره ومني واطيعوا الله ورسوله تابعداري کوي د الله د رسول د الله ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنانو بعض حضرات باندې کې ان په معنی د اذ کنتم مؤمنین زکات تاسو مؤمنانه او د مؤمن شان دا دې چې د الله تابعداري کوي د الله د رسول تابعداري کوي پزړه کې با تقوا ساتي بل پمنس کې با مینا محبت ساتي اختلافات روزان بچ کوي انما المؤمنون دلیزین د مؤمنانو پنځه صفات ذکر کوي چې ځان کې ودا پنځه صفات عمره ولای يسالونک تپوس کې دي تعالی عن الانفال فبارد مالی غنیمت کے قلوہ پیغمبرہ الانفال للہ مالی غنیمت تقسیم اختیار للہ خاص اللہ لرے والرسول رسول دا اللہ لرے فاتقوا اللہ فسئو یرگے دا اللہ نا واصلوا ذات بینکم جوڑ اخرا ولی ذات بینکم فقل منس کے واطيعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله د رسول د الله ان کنتم مؤمنین کچرته تاسو مؤمنانو يسألوا